هغه داوم دی چې کتاب دا په خلاص باندې نیول داغي وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغی پبارکی راضی کانا یحب التیامن فی کل شیء حتی فی تنعله و ترجله او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام با خے طرف خو حتی چې پیزار اچولو کې هم سنت طریقه دا ده چې اول خي پیزار هغې کې خپا واچولی شي بیا ګس کې او هغې کې صاف حدیث د رسول الله راغلی دی صلی الله علیه وسلم چې اچولو کې با خی پیزار مخکې کئ گس رستو او اوباسلو کې با بیا الټوي چې د دې خي طرف چې کوم خبره د دې په دې پیزار کې وخت زیات شي او دام دا حدیث پاک کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلاس مبارک چو دا د بهترینو د خو کارونو د پاره غسلاس استنجا پوز صفا کول دی سيزونو د پاره نو عوام لهم طلباء کرام لهم قرآن کریم را اخلو پخیلاس کی راوالو گس لاس کے نو کتابون را اخلو دینی پخیلاس کی راوالو گس لاس کے نو او دا ډیر نقصانی دا پیزاری خیلاس کی نیولی او کتاب اغا گس لاس کی نیولی با ادب بے نصیب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب او بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادب صرف ځان ته اور نہ لر گئی بلکہ پا اطرافو کی خوشا کی ہم اور لگی داغد وجینا شیطان بے ادب صرف ځانی لاؤنک و ځان سر اس نورم لاؤ گئی او علم حدیث سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ ثوری دا قبیلی تا منصوب دے اما دا واقع مشہور دا چې جمعات تراتو گس اخبای دن نکڑا غیبانا آوازو یا استاذ آوازو که یا ثور غویا نددان سر ثوری لکو دا مرجوح وجه دا کمزور صحیح دادا دا د په نکونو کې بیا قبیلانو هغه ته منسوب دي تابعی دې فرمایي ما اعلم عملا هو افضل من طلب الحديث لمن اراد الله به ویزو نینم او نګړم یو عمل چې هغه ډیر فضیلت واري د احادیثو د علم او د طلب کولو نه چې احادیث ګوري اوري وای د دې علم چې کم فضیلت دی وېدا نور وخت علمونو له حاصل نه دی خو لمن اراد الله به
داغه چې په آچا د پاره چې په علم حدیث سره د الله د خوشالولو د الله د رضا کولو اراده لري چې زما الله زمانه رضا شي. حماد بن سلمہ فرمائی من طلب الحدیث لغیر اللہ مکر به، حدیث طلب گئی د دې علم کوي دا الله رضا نشته نو ته به سزا ملاويږي. نو د عمل په نیت باندې د الله رب العزت د رضا په نیت باندې دې تکي ناستل او د دې لوی فضیلت او لوی غورواله د ډیر شرافت دی. د دې لوی شرافت به سي چې احادیث مبارکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکنا بحث کیږي من حيث الرسالت من حيث انه رسول، چې هغه الله را لګلې دي د الله رب العزت رسول دی. نو داغي خبري داغي کارونه داغي مخ کې سکیلو او هغه چپ شوی دي یادا سه د صحابه هم. نو دا لوی شرافت لري موضوع چې څومره اوچته نو دومره هغه علم اوچت وي. قرآن کریم علم تفسیر داغی موضوع دا، قرآن کریم توحید داغی موضوع دا، توحید اوچت قرآن کریم اوچت. دباغت سرمنی اگر انکول داوم یو فن دی یو هنر دی، موضوعی خصیصه دا بیکار دا شرافت نشتے نو دا فن لهم شرافت نشتے. اللہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ اغوی تدریب الراوی کی ما سرا 309 صفحہ کی چې د دې علم سره تعلق لرون کی دی کی لګیا د دین لوی شرافت بسئی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال احوال داغي کارونه داغي نه دی لګیا دي. دا لوی سعادت لوی نیک بختی دا. او دین د علم حدیث داغي وضاحت مسو چې د حدیث علم هغه د چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبری کارونه او داغی تقریرات چې دا پکې بیانېږي دغه علم حدیث دی. علم یعرف به اقوال رسول الله وافعاله واحواله. او یو علم حدیث چې داغینا درایتن باس کیږي د حدیثونه، هغه د حدیث سند داغي صحیحواله داغي کمزورتیا هغه بیانېږي. علم الحدیث ذو قوانین یحد، علم حدیث ذو قوانین یحد یدرا به احوال متن وسند. او د دې فائدہ صدا فائدہ د دنیا او د آخرت کامیابی او نیکبختی دا، د دنیا او د آخرت کامیابی او نیکبختی دا. علم دین فقہ است قرآن و حدیث، علم دین فقہ است قرآن و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیث. مقاصد او علمونو کی قرآن او حدیث او داغین خلاصہ و نچوڑ فقہاء کرام چغی سر او باسی ددی اوچتوال دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
د سلف صالحین اقوال دا ویل او دا اوریدل هغه وی لولا السنت ما فهم القرآن احد منا ایک احادیث نوے سنت نوے پا قرآن کریم باندې به مونږ هیڅوک نه پوهېدی. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ داغی قول دی جمیع ما تقول الائمة شرح للسنة والسنة شرح للقرآن. رستم شیخ صاحب علامہ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ التبیان کی امداد ذکر کر دی نو دا ائمہ کرامو داغی تشریحات اغب و سرمنی داغی تنقیس داغی سپکاوے بنکے چی اغدا سے اخکارا کی چگن دا اللہ دا کتاب و دا احادیث و پا مقابلہ و پا جگڑ ورغلی دی چی دا رسول اللہ منی کد امام منی دا بی انصافی دا او که ضرور چانا منی زمون شیخ دا کدا کی بے اوگر زمون شیخ دی لیکن دا آغلی کری دا تیبیان کی روال فی تفسیر ام القرآن چی دا دا بے شیخ خبر منی کن منی لگ او دا علم حدیث دا دی فضیلت کی او قصیدہ دا ارہ مزیدار دا ابن درید رحمہ اللہ ویلے دا حفیظ الرحمن سے رحمت اللہ تعالی علیہ مقدمہ دا کتاب الاثار چکم شرح آگئی کردی دا 52 صفحہ کی دارا اوڑی دا قصیدہ اللہ اہلا و سہلا بالذین احبهم اہلا و سہلا بالذین احبهم واودهم فی اللہ ذی الآلائی اہلا لقوم صالحین ذوی التقا غر الوجوہ وزین کل ملائی یسعون فی طلب الحدیث بعفت وتوقر وسکینت وحیاء لهم المہابت والجلالت والنہا وفضائل جلت عن الاحصاء ومداد ما تجری به اقلامهم اسکا وافضل من دم الشہداء یا طالبی علم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم وسواکما بسوائی دیر خستے ہوئے لیدہ اہلا سہلا خیر علی آغا کسانو او مرحبا وایو چھے نرمیز بکی تراغلی اخبل زی تراغلی او زمونگ سرمید دا اللہ رب العزت دا وجن چاگا احسانات والا دی اہلا لکه خوش آمدید چی اگا قوم تا چی اگا نیکان دی پرزگار دی مخونی سپین دی او دا ہر مجلس خائص دی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها او سوک چی دا رسول علیہ السلام احادیث و سلام تعلق ساتی دے بطر و تازئی او بیاوی یسعون فی طلب الحدیث بعفت احادیث و سر رگیا دی او عفیف دی پاک دی او عزتمندی حیا دا پکی حیا بہترین صفت ہے ورب قبیحة ما حال بینی وبین رکوبها الا الحیاء فکان هو الدواء لها ولكن اذا ذهب الحیاء فلا دواء. حیا پا دی بدن کی صفت تی چھ دناروان سڑے منی کئی نو یو سالک وی اللہ والا وی دیر کرتا یو ناکار اکار داغی او زما ترمینز رکاوٹ حیائی چھ حیا کل لڑی شی نو بس بیا دوائی نشتی بے علاج نشتی بے حیا باش ہر چھ خواہی کن اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت اذا لم تستحی فصنا ما شئت بخاری شریف دارستو اذا لم تستحی چھ حیا در کی نہیں بجو بیا بجو سکیا بکای نو دی سرا عروب رازی لوی والد شان رازی دمر فضائل دی چه در آگیرونو ندی دا دی سیائی اگا دا شہیدانو دا وینی نا چه دن اگا غورا او دا علم حدیث طلب کون کی او نور برابر چه در اگا ندی
نو دا لوی خبره ده. من درسم په دې بنیاد باندې شروع کړی دی چې د رسول الله السلام خبرې به اورو صلی الله علیه وسلم او دا به عملی کوو، ځان کې براولو. دا کوم کتاب چې موږ شروع کړی دی او شروع کوو اراده هم دا وته دا د امام بخاری رحمه الله تعالی علی الادب المفرد د دې معنا باندې ځان پیو. ادب دا د عربی لفظ دی او معنی دا حسن الاحوال فی القیام والقعود وحسن الاخلاق واجتماع الخصال الحمیدہ. صفنو دا الادب المفرد کی محقق دا ذکر کړی دی په حواله دو تانوی صاحب د کشاف. ادب ستوي په پاسېدو کې په کېناستو کې خستواله، په اخلاقو کې خستواله. لنډه دادا چې څومره خصلتونه خویونه خسته دي دا په ځان کې راجمع کول دې ته ویل کېږي ادب. او الادب المفرد مطلب د هر سړی د پاره مفرد په معنا د واحد د هر چا د پاره چې کوم اخلاق دي کوم خصال دي خصلتونه دي خصه دا به ما او تا کې څنګه را دي هر چاله چې پکار دي هغه باره کې دا کتاب دی کتاب الادب المفرد. مفرد معنا د هر چا سره تعلق، نارینه سرم زنانه سرم تور سره سپین سره عرب عجم لوی وړي کې. او دا د امام بخاری رحمت الله علیه په کتابونو کې دی. په خپل بخاری شریف کې هغه د آداب باب تړل دي. خو التکی چې کوم احادیث راوړي دي اخلاق مبارکی 300 احادیث دي 300 دی کتاب کی چراوڑی دی 1360 دیار لسوش پیتو او بابونا دی 645 شپک سوا او 500 بابونا دی. معلومی کی دا چې امام بخاری رحمت الله علیه هغه وایي چې زما د احادیثو دایره ډیره وسیع ده. دا بنی چې بس بخاری کې کوم حدیث دی هغه حدیث ته نور نشته. دا بیا خبره ده چې الته داغه شرایط داسې دي چې په هغه شرایط باندې حدیث برابر شي هغه الته کې خل دی او چې الته شرایط برابر نه هغه لازم نور مستقل کتابونه 23 کتابونه داغلي دریش پای کی مختلف موضوعات باندې او موضوعان باندې هغه باس کړی دی. یو داغه نه د الادب المفرد میں تاریخی اصغر دی تاریخی صغیر دی. الله دا سرورم کتابونه دي چې دی محقق صاحب خپل کتاب کې دا ذکر کړی دی د الادب المفرد اتلسمنا تر 22 پوری. لنډه دادا ادب دو قسم دی. یو وهبی دی ورکړې شوی بس ځنه انسان الله ډیر ادبناک پیدا کی او یو کسبی دی چې هغه باندې مهنت وکای کوشش وکای او تا کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحش نو متفحش نو صلی الله علیه وسلم بیکار خبرې کون کې نو نه بغیر د قصد او نه قصدن تکلف سره بے حیا خبرې کوي. ځنې سړی داسي خبرې کوي. نو یو کسبی دی او یو وهبی دی. یو سړی یو دغه یو زنانه وا روز طلب کې واقع راوړ دغه ځین تراله هغه یو ځل د شر مخ بچي چې دن هغه وړي کې راوستو او داغي بيزه و داغه بيزي په به ول ورکول ارغټ شرالوي شو د بوډۍ بيزه ما تکړه
نو هغه ورته حیرانه ده چې ګوره تا خو دا ستا مور ده تاله د دې پایو او تا دومره دوکه وکړله نمک حرام ای دا او دا اخر کې نتیجه را وباسله شرم اخې نو د شرم نه بر دې څه تمه وکړې لږه نو ورته وایي قتلت سویحتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ابن الربيب غزيت بدرها فغدرت فيها فمن انباك ان اباك ذيب اذا كانت طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. ما شاء الله یا چون ما چې کله یا چې کله یاد شي کنه قتلت شویحتي ورته زما بيزو وجلا او زنانه ور په دې خپل چرګو بيو دي ډېر ميني وا باندې صاحبانه ډېر زیاتی ميني تا زما ادا د محبت د وجه نه دي ته دا تصغیر د محبت وي قتلت شویحتي زما بيزه دي وجلا وفجعت قلبي زما زړه دي زخمی کو غذيت بدرها ظالمه تعالی خود دې پیدا کړی شي او ته د دې پایو بچي غذيت بدرها فغدرت فيها تا دوکا وکړه بیا یې ورسیدم اذا كانت طباع سوء کله چې دی وسړي او دی اوسس طبیعت ناکاري فلا ادب يفيد ولا اديب نو ولا ادب پیدا ور کوي او نو ولا ادیب ادب ورکون کې فائدہ ور کوي نظر سړی داسي هغه بي ادب نو کداوم کوي لیکن هغه کې آداب نه احترام چې در هغه نه من بدیده کې خستا خبري چې د نارواو نه سړی منې کوي هغه خبري په دې کې ذکر کول دا برازي د رسول اسلام احادیثو کې موږ باغدار کې راولو افسوس دا دی چې د يهوديانو د عیسایانو او د کافرو دا غي تهذیبونو ته موږ پاتې شو هغه ته تهذیب یافته وي او چې کوم د تهذیب سيزونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکه دي عادات مبارکه دي د صحابه او د تابعین او د ائمه هغه خپل نکړو او هغه ته تهذیب مونږ وایو دا کوم چې د کافرو د انګريزانو خبرې دي اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے نو منگ با انشاءاللہ تعالی پدغه موضوع باندې چریګو صرف بل درس کې و انشاءاللہ د امام بخاری رحمه الله تعالی علی داغي حالات ځکه قانون دادی چې د کتاب قدر دا چې راځي نو دا د مصنف نه معلومیږي اول کې سړی دغه سي مصنف اوچتی لیکون کې اوچتی کتاب اوچت هغه غیر معروفی کته درجی والی کتابم دور سو کته نګوري د امام بخاری رحمت الله علیه حالات او ورسره ان شاء الله تعالی ډایرک چې کوم اولنې داغي باب تړلې دي او باغی باندې حدیث راوړې دي دا حدیث تشریح او داغي وضاحت الله رب العزت دې ویلو او د زده کولو او د عملی کولو او داسې عمل چې د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظوري ما او تاسو ته توفیق نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.